ما مکیب الله په قبیله شلوبر سره تعلق ساتم د گورنمنٹ ډیگری کالج کوی شهر حیدرباڑا 3 سال نه مسلسل د صدر په حیثیت پاتې شوم. شاهین صاحب بنیادي خبره خو دا و چې مونږ په دا کالج باندې تاسو نظرثاني وکړو، نظر په واچوو او 2-3 ځله تاسو وزټ هم د کالج راکړی، تاسو کتلي د کالج حالات. د کالج حالات داسې دي چې دغه مونږ به مخکې مسلې ویلې، اوس د مسلو نه مسایلستانو ته جوړ شوی دی. چې کومه خبره یې کالج په کوم شي باندې خبره کوي مسله ده. که تاسو ترانسپورټ وهلو، که تاسو چې کوم د لایبرري سیستم وهلو، که تاسو کمپیوټر ساينس لیب وګورو، که تاسو سولایزیشن سیستم د وګورو، که تاسو د کالج بجلی نشته په نش بدل او ختم لري سره شتنه، که د بلډینګز وګورو، که راون مارچ نه وګورو، یونیم کولج پرنسپل نشته راځي، تاسو وګورئ د پروفیسورونو حالت وګورو، څوک د مادان، څوک د چورسده، څوک د نوخار، ډېر چې کوم د سټوډنټان مایوسه دي، نو ډېر د مایوسۍ سره شکا دي. د کالج چې موږ له کومه ذمهواري ملو شوې وه، موږ دا کومه ذمهواري سمبال کړې وه د صدارت په حیثیت باندې، دا 3 سال موږ مسلسل چې کوم دی دلته کې احتجاجونه، سټرایکونه، بسونه روډونو له وباسه، او کله د کارنیل نه مطالبه کوه، کله ایم این ایس کله کېنه، کله ایم پی ایس کېنه، کله د ډیپټي چیرمن سینټ میرزا له چې کوم دی په واتساپ توګه باندې، کله په لیټر توګه باندې په دا باندې موږ خپل دوه خبره کړې دي او ورسولي دي خپل پیغامونه. که د بوډۍ احتجاجونه وګورئ نو بوډۍ باندې د کالج 4-5 احتجاجونه وشول، بوډۍ مین چوک پې بند شوی دی. که دلته بهر په روډ باندې وګورئ موږ په 15 احتجاجونه شوي، تر دا پورې چې موږ سټوډنټان هم پکې ټارچر شوي دي، وال شوي دي، ډبول شوي دي، موږ له پکې څو ځلې دمکې ورکړل شوي، تکلیفونه ملو شوي دي. په دې هکله کې چې د کالج کومې ستونزې مشکلات دي، ډېره د افسوس خبره ده چې د پاکستان په سیستم باندې ته وګورئ په ضلعو کې اوس مې وختي مغه یوه صحافي سره خبره وکړله چې موږ په خیبر داسې یوه ضلع و چې 15 وزارات دي پې، 15 وزارات دي پې چې 2 پې ایم پی ای دي، یو پې سینیټر دی، یو پې ډیپټي چیرمن سینټ میرزا دی. د داسې عهدو باوجود هم د داسې وزارت باوجود هم د مونږ کالج په ضلع خیبر باړا باندې یو کالج دی او دومره د مسلو نه مسایلستان جوړ شوی او مسلو شکر شوی دی. نو دا ډېره د افسوس خبره ده د مونږ دغه وزاره له. ته کتلی شي چې دا ایم این ای وګورئ، دغه خلقې دی، دغه ملک دین خیل و، دغه قبیله ملک دین خیل دی. هغه کتلی شي چې په 4.5 کوله کې تر نن ته 4.5 کوله کې 4.5 کوله وشول چې تر اوسه په چې کوم د کالج دوره یې نه وکړې او کالج لا نه یې کتلی. کنې دا سټوډنټان یې چې کوم د ګواهي ده خبره چې ایم این ای دلته راغلی دی نه دی راغلی. وسره ته کتلی شي چې کوم د بلاول تر نن طریقه پرې کالج وزټ نه یې کړی، تر نن طریقه پرې نه یې کړی. دغه خلک نه منتخب شوی دی، دغه خلک ولا خلکو ووټ ورکړی دی. وسره چې کوم دی ته شفیق ایم پی ای وګورئ، هغه چې کوم دی ته کتلی شي په دا مهنګایي کې، دغه مهنګایي نه مخکې په دا لنګ مرچونو کې په لکو په کروړو په اربو روپۍ ولګولې. خو تر نن طریقه پرې د افسوس خبره ده، مو څو ځله میټینګونه په دا باندې شوي دي، د مونږ د تنظیم څو مشرانو څو میټینګونه شوي دي، مونږ احتجاج چې کوم احتجاجونه ریکارډ کړي دي دا ختم کړي دي. دا شفیق مونږ راویلي دي چې احتجاج ختم کوو، زه یک امتحاني درکوم چې څو به دا مسله ختم کړو، دا مسله ختم کړو. ته کتلی چې مونږ په لیب کې چې کوم دی 14,000 کتابونه پروت دي، 14,000 کتابونه پروت دي او د بدقسمتۍ نه هغه په ځمکه پروت دي، هغه په ځمکه پروت دي، هغه الماري نشته دی چې هغه چې کوم دی مونږ په المارو کې خراب شول کتابونه مو سره. د مونږ سره ترانسپورټ دی په 2014-15 کې چې کوم دی هغه ترانسپورټ چې مونږ د ډي پي او نه او د تحصیلدار نه دغه مطالبې کړې وې، غوښتنې کړې وې چې د مونږ کالج نه ترانسپورټ وکړه. خو تر نن طریقه پرې مونږ هغه ترانسپورټ میلو نه شو. ته هغه ترانسپورټ یې مونږ لا راوګړلو په یو داسې نظر یې مونږ لا وکتل چې وایي چې دا قبایلي خلک دي، په بد نظري یې مونږ لا وکتل، په مونږ پرې چې کوم دی خندوګانې وکړلې. نو مونږ چې کوم دی ډي پي او نه دا ریکویسټ کوو چې مونږ له کوم ترانسپورټ راوکړلو هغه بس انلیګل بس یې راوکړلو، په مسجدو کیس کې ګیر شو، په جمرود کې ګیر شو، هغه بس یې راوکړلو چې نن هم وګورئ پکې مچو داره دره غونډې کړي دي، هغه نن هم دلته ویلوړ دی. ډېره د افسوس خبره ده. بیا چې کوم د احتجاج پرې ریکارډ کړلو، بیا چې کوم د ایم پی ای موږ سره وعده وکړله، شفیق ایم پی ای موږ سره وعده وکړله چې څوله به مونږ ترانسپورټ درکړو، خو موږ سره یې دا دوکه وکړله چې هغه ترانسپورټ نه و، هغه یو کوسټر یې راکړو، وایم پروفیسرونو لا راکړو. د مونږ د سټوډنټس چې کوم دي دلته کې مونږ کوم ډیمانډ کوو، دا ډیمانډ مونږ په دغه توګه باندې کوو چې د مونږ سټوډنټان څوک د ملک دین خیل هغه نه درومي، د اکوخیل نه درومي، څوک د بوړې نه درومي، څوک د پېښور نه درومي، څوک د قبیله شوبر نه ځي. دا دومره غربت دی، په دغه غربت کې دوی خپل ترانسپورټ 200 روپۍ نه وي، د کلي مجبورې شي، څه د غربت په وجه وي، د غربت د وجې نه سټوډنټان شکار شوي وي، ټوله شپه چې کوم د کارخانو کې د ورځې چې کوم راون شي نو بیا چې کوم خپلې پیسې لګوي. مونږ په دا وجه باندې د ډي پي او د ای سی او د ډي سي نه او د اعلی حکام نه دا مطالبه او د غوښته کوو چې څو موږ ترانسپورټ وکړو چې دغه ویل کې دا اهمه ایشو ختم شي. نن چې کوم میټینګ وروخته و د کالج په ستا باندې 300 سټوډنټانو غلي موږ احتجاج لا چې کوم دی مجبور شو د مونږ چې کوم دی راون ورځ باندې په 10 تاریخ باندې مونږ دلته پیپر یې په حل نه باندې په دا کې نه سولایزیشن سیستم شته
په دریو بیټرو شمسو باندې چې کوم دی ټول کالج چلیږي، ټول ایډمنسټریشن او ټول حلونه چلیږي. وسره کمپیوټر لیب په دریو بیټرو چلیږي، په د مسلسل دریو بیټرو باندې موږ د عالم حکم نه چې کوم دی دغه ډیمانډ دغه وخت کوو، د ایم ان ای د ایم پی ای وسره د سنټر د ایوب وسره چې کوم دی ډیپټي چیرمن سره میرزا نه دغه وخت کوو چې موږ کالج باندې د رحم وکړي دا چې کوم دی د حل دپاره د غوړونو د مستقبل د ځوانونو دغه پیپرې دي، دغه د پیپرې د ګرمۍ د وجې نه به دومره خراب شي چې دا پیپرې نشي کوی، څه ګرمي شي څه وسره چې کوم دی د ګرمۍ شکار شي، څه چې کوم دی دو بجلي نه وي، نو دا چې کوم دی ستونزې او مشکلات دي موږ لاره پېښ شوي دي شاهین صاحب.